फोटो रेस्पायरेशन फोटो मतलब दे लाइट रेस्पायरेशन मतलब दे چې اکسیجن پکې موږ څه کوو اکسیجن پکې موږ څه کوو اخلو کنزیوم کوي اکسیجن پکې کنزیوم کوو او کاربن ډای اکساید پکې ریلیز کوو یعنی کم اکسیجن چې موږ اخلو کاربن ډای اکساید دی ریسپایریشن فوټوسنتھسس ته کاربن ډای اکساید څخه کاربن ډای اکساید کې اخلي او اکسیجن به کې ریلیز کی یعنی دا د فوټوسنتھسس چې ریورس دی فوټو ریسپایریشن څه ته کله چې ریسپایریټری اکټیویټي کیږي او پاکي ار یو بی پی سیرین ته کنورټ شي ار یو بی پی ته کنورټ شي سیرین ته دی پاتوي ته ویل کی فوټو respiration so to yani the pathway in which RUBP is converted into serine is called photorespiration هغه pathway چې کوم کې RUBP serine ته convert شي دي ته ویل کی photorespiration که تاسو سوچو کوي چې کله مونږ کیلوین سایکل وا التوا RUBP څه چل کاو RUBP وا کاربن ډای اکساید فکس کاو خو دلته څه چل کوي اکسیجن څه کوي فکس کوي یعنی دا خبره یاد ساتئ چې د RUBP دوه کار کوي یا خو کاربن ډای اکساید فکس کوي یا اکسیجن کله چې کاربن ډای اکساید فکس کیږي ته موږ کارباکسیلیز دا انځای ته دې ته موږ څه به کار کله چې اکسیجن فکس به موږ RUBP ته څنګه ویل کیږي روبسکو انزایم ته اکسیجنیز یعنی کله چې روبسکو انزایم اصل کې کم انزایم دا فکس کول کوي روبسکو کله چې روبسکو انزایم کاربن ډای اکساید فکس دا به کارباکسیلیز ته کله چې اکسیجن فکس دا به موږ اکسیجنیز وو دا ولې کې دا به تاسو ته پته وي چې کله سپوز دا زما یو لیف ته پاڼه ده دا پاڼه ده د باندې کله لایټ ولګي دا د بچ څخه فوټوسنتھسس په دې کې وړو کې شانې پوری سوري هغه ته مونږ ته سټومیټا سنوم ته ویل کېږي سټومیټا پر بعض داسې کنډیشن وی لکه سټرس کنډیشن ځینې سټرس کنډیشن وی سټرس کنډیشن داسې پرس کا ډیر زیات ګرمي ده ड्राई हार्ट या खुश्की ज़्यादा दा नु दा पान से चलू की दा पोर्स दा स्टोमेटा से की बंद की कला ची दा क्लोज की बंद की नु बेच से चलने की गोरा बेद दा कार्बन डाई ऑक्साइड मुंग बतावेली ची फोटोसिंथेसिस किससे चल कई फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाई ऑक्साइड से कई कार्बन डाई ऑक्साइड आखली नो ची परस का कला स्टोमेटा बंद शी नु कार्बन डाई ऑक्साइड बे अगस्तले नशी او اکسیجن ریلیز کیږي نه ٹھیک شو والی دې د پاره چې کوم د سټومیټا والی بند کی چې کوم واټر دی لاز نشي چې اوس کله کاربن ډای اکساید ابزارب کوي نو د کاربن ډای اکساید لیول به کمیږي کنه کمیږي اکسیجن لیول چې زیاتیږي کمی زیاتیږي با اکسیجن لیول څه کی ول چې ریلیز کیږي اکسیجن نه چې اکسیجن نه ریلیز کیږي نو اکسیجن اماؤنٹ بچی کی مقدار با زیادتی کی اس اکسیجن مقدار زیادتی کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو دن نہیں دیکھو چاہیے کم کاربن ڈائی آکسائڈ دن پا دی پاڑا کی پراتی دی پا دی پلانٹ سیل کی پراتی دی دقا کاربن ڈائی آکسائڈ سکی استعمالی او فوٹوسنتھسس پراسس سی روانی دا کم کاربن ڈائی آکسائڈ دا نورم استعمالی کی نو خکمی گی دا کاربن ڈائی آکسائڈ سکی خکمی گی او کاربن ڈائی آکسائڈ چکر استعمالی گی او فوٹوسنتھسس کے دام تا اکسیجن را کئی نو اکسیجن لیول خود سکی زیادتی گی اس چې اکسیجن لیول خود زیادتی گی نو او کاربن ڈائی آکسائڈ کمی راشی دا روبس کو بیت سکی دا اکسیجن سکی دا کاربن ڈائی آکسائڈ پر جیسا فیکس کیو اکسیجن چکل اکسیجن فیکس کئی بیت سکی گی فوٹو ریسپائریشن کی سکی گی فوٹو ریسپائریشن یعنی دا یاد ساتي چې فوټوسنتھسس ضروری دی او فوټو ریسپایریشن کني ناغه بغیر هم چې کوم پلانټ گروث کولای شي
ولې چې کله کاربن ډای اکساید لیول کم شي فوټوسنتھسس به کم شي یا فوټوسنتھسس نه کیږي چې نه کیږي بوټه ځان په خپل خوراک نه تاره چې خپل ځان خوراک نه تاره دا بوټه بچي شي دا ډیت طرف ته لاړ شي نو فوټو ریسپایریشن چې کله اکسیجن څه کی فکس کی کله چې اکسیجن فکس کی نو به څه کی فوټو ریسپایریشن کیږي اوس فوټو ریسپایریشن لپاره ریکوایرمنٹ څه دي یعنی فوټو ریسپایریشن د لپاره کم ریکوایرمنٹ دي چې هغه نو بیا فوټو ریسپایریشن کیږي یو خو دې لپاره چې انزایم او کوم انزایم روبسکو انزایم او دا اکسیجنیز کار کوي دریم دې لپاره څه ضروري دي چې اکسیجن ګیس نو البته فوټو ریسپایریشن کیږي دریم دې لپاره به ارګانیل درې قسمه ارګانیل دي درې قسمه ارګانیل په دې کې استعمالېږي یو د کلوروفلاست یو چې کلوروفلاست بل د پر اگزیسوم او دریم نمبر د مایټوکانډریا دې لپاره څومره ارګانیل دي درې ارګانیل دي کلوروپلاست پر اگزیسوم مایټوکانډریا بل دې لپاره اے ټي پی ان ډي پی ایچ ضروري یعنی په دې کې انرژي زیاده خرج کیږي او دا انرژي د کم ځای نه راځي د لایټ ریاکشن نه راځي نو دې لپاره زیاده انرژي څه ضرورت دی اوس د دې ډرابیکس کم دي ګوره یو خدا کاربن ډای اکساید 25% څخه کمای ولې چې سټومیټا بند شي او کاربن ډای اکساید وسي نو کاربن ډای اکساید اماونت مقدار څخه کمیږي بل زیات انرژي کنزیوم کیږي دې کې زیات انرژي څخه کنزیوم کیږي او په دې کې ایزنشل ریاکشن نه کیږي د ضروري ریاکشن په دې کې کیږي نه صرف انرژي کنزیوم شي خو اے ټي پی کې جوړیږي نه چې نت اے ټي پی جوړه شي زموږ څخه موږ ته انرژي راکړي دا موږ ته انرژي راکړي بوټي ته انرژي ورکړي نه نو دا د فوټو ریسپایریشن نو فوټو ریسپایریشن دا ډرابیکس او دا ریکوایرمنٹ وو اوس موږ راشو سایکل ته راشو چې فرض کړه فوټو ریسپایریشن کیږي څنګه دا خبر به همیشه تاسو ته یاد ساتئ کیلوین سایکل به ان شاء الله زه یو ویډیو جوړ کوم یو لیکچر به جوړ کوم هغه کې به کاربن ډای اکساید څخه فکس کیدو روبس و از کارباکسیلیز کار کاو خود دلته اوس چې کوم رایبولوز بای پاسپیټ دا آر یو بی پی 5 کاربن کمپاوند آر یو بی پی چې ده 5 کاربن کمپاوند دی یو دوا درې څلور پنځه یعنی رایبولوز اصل کې شوګر دی 5 کاربن کمپاوند دی او د څه دو پاسپیټ بای پاسپیټ یعنی دو پاسپیټ سټیج چې یو په کاربن نمبر 1 باندې پاسپیټ سټیج دی او یو څه په کاربن نمبر 5 باندې یعنی 1,5 بای پاسپیټ ته هم وایي رایبولوز 1,5 بای پاسپیټ اوس دی آر یو بی پی سچ کړه دا روبسکو اکسیجن فکس کی نو مخکې به کاربن ډای اکساید فکس شپږ کاربن کمپاوند به جوړ شو هغه امیډیټلی چې بریک ډاون شو 3 کاربن کمپاوند ته اوس یو 2 فاسفوګلایسریډ جوړ کی یو +3 فاسفوګلایسریډ دا کوم چې 2 فاسفوګلایسریډ ګلایکولیټ 2 فاسفوګلایکولیټ نه دا فاسفیټ څه شي دا فاسفیټ ته لري شي چې فاسفیټ لري شي صرف څه پاشي ګلایکولیټ څو کاربن کمپاوند 2 کاربن کمپاوند یعنی دا 2 کاربن کمپاوند دلته راشي یعنی دای فارموله دا ګلایکولیټ څو کاربن دي 2 کاربن دي او یو څه فاسفیټ سي چې اٹیچ نه توي فاسفوګلایکولیټ خو چې کله دا فاسفیټ لري شي نو دې ته به ویل کی ګلایکولیټ او صرف 2 کاربن کمپاوند شي پاتې شي اوس دا 2 کاربن کمپاوند راشي او پر اگزیسوم ته شي ډیفیوز شي کله چې دا پر اگزیسوم ته راشي دا ګلایکولیټ دا څو کې دا اکسیجن واخلي دا څو واخلي دا 2 کاربن کمپاوند ګلایکولیټ اکسیجن واخلي او دا ګلای اکسیلیټ جوړ کړي نه اکسیجن واغسو دی وجه دې ته نوم ویل کی ګلای اکسیلیټ او ورسره څه جوړ شي हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जोड़ सी सो जोड़ सी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नुत्से जोड़ की ग्लाई ऑक्सीलेट वॉज द ग्लाई ऑक्सीलेट NH3 वाखली और द NH3 ने जोड़ सी ग्लाइसिन द ग्लाइसिन सो कार्बन कंपाउंड है द 2 कार्बन कंपाउंड और वांदे और ग्लाइसिन हम 100 कार्बन कंपाउंड है 2 कार्बन कंपाउंड है कदा वګورئ دا ګلای اکسیلیټ ته دی اکسیجن اغسته ده او دا ګلایسین هم 2 کاربن کمپاوند 2 کاربن کمپاوند دا زموږ څخه چې کوم تاسو په نظر راځي دا چې ګلایسین نه دی NH3 واغسو نو ګلایسین د ګلایکولیټ نه څه شو جوړ شو وس
په مایټوکونډریا کې زموږ سره دوه ګلایسین رايوځای شي او دا ګلایسین سمپلسټ امینو اسید دی. ګلایسین چې سمپلسټ امینو اسید کوم یو دی؟ ګلایسین. دا دوه ګلایسین رايوځای شي نو څومره کاربن جوړ شي؟ 4 کاربن. د 4 کاربن کې یو کاربن ډای اکساید د څه کې ریلیز کی، یو کاربن ډای اکساید ریلیز کړه د انشتریم تی وځي. کله چې یو کاربن ډای اکساید د انشتری واپس وځي نو دا څومره کاربن پاتې شو؟ څلور. یو کاربن در شي 3 کاربن پاتې شو. چې 3 کاربن کمپاوند کله جوړ شي پاتې شي جوړ شي دي ته ویل کی سیرین. یعنی دوه ګلایسین نه څه جوړیږي؟ سیرین. دلته چې کوم ان ای ډي دغه نه ان ای ډي جوړ شي دا به وروسته څه کیږي؟ استعمالیږي. یعنی دلته ان ای ډي جوړ شو، دا ان ای ډي واپس استعمال چې موږ ته هیڅ انرژي نه راکوي، فوټو ریسپایریشن یعنی بوډي ته هیڅ انرژي نه ورکوي. دا سیرین لاړ شي، د سیرین دا فارموله ده، یعنی دا سیرین فارموله تاسو ته په نظر راځي. دا سیرین 3 کاربن کمپاوند دی. څومره کاربن کمپاوند دی؟ 3 کاربن کمپاوند دی. دا 3 کاربن کمپاوند څه ته کنورټ شي؟ هایدروکسی پایرویټ یعنی هایدروکسل ګروپ پکې. هایدروکسل مطلب دی چې دا هایدروکسل ګروپ پکې شي راشي. کله چې هایدروکسی ګروپ راشي دي ته به ویل کېږي چې هایدروکسی پایرویټ. اوس هایدروکسی پایرویټ نه دا 3 کاربن کمپاوند دی، دا سیرین 3 کاربن کمپاوند ته بدل شي هایدروکسی پایرویټ ته. څه ته؟ هایدروکسی پایرویټ ته. اوس چې کوم دلته ان ای ډي ایچ ته دا هایدروجن دلته ورکي دینه جوړ شي ان ای ډي، او چې کله هایدروکسی پایرویټ دا انرژي واخلي دینه ګلایسریټ جوړ شي. دینه څه جوړ شي؟ ګلایسریټ. کله چې دا ګلایسریټ جوړ شي دا ګلایسریټ واپس ته لاړ شي، واپس کلوروپلاست لاړ شي. چې کله واپس ګلایسریټ لاړ شي دلته ای ټي پی پروت وي. دلته څه پروت وي؟ ای ټي پی. دی ای ټي پی نه د فاسفیټ دا ګلایسریټ والی او دی ای ټي پی نه ای ډي پی جوړ شي او دی د فاسفو ګلایسریټ جوړ شي. کله چې واپس پی جی ای جوړ شي نو پی جی ای واپس چلو کی کیلوین سایکل څخه سٹارټ کی. دا زموږ سو د فوټو ریسپایریشن سایکل. فوټو ریسپایریشن سایکل به تاسو ته په دې په پوه شئ وای چې فوټو ریسپایریشن سایکل څنګه کیږي. دې د پاس څومره ارګانیز ضرورت ته؟ 3 ارګانیز ضرورت ته، کلوروپلاست، پرکزیسوم او ورسره مایټوکونډریا. دغه څه چل کی کم چې ګلایکولیټ ته فاسفوګلایکولیټ ته کنورټ شي. ګلایکولیټ اکسیجن واخلي هغه نه څه جوړ شي؟ ګلایسین. او ګلایسین چې دوه ګلایسین راځي شي دا سیرین جوړ کی. یعنی دلته زده سم لیکلی شم، زه دلته د سم لیکلی شم چې فرض کا څه شی زموږ سره ګلایکولیټ. دا ګلایکولیټ چې کله اکسیجن واخلي دا ګلایکولیټ څه چلو کی؟ دا ګلایکولیټ چې کله اکسیجن واخلي دینه څه جوړ؟ ګلای اکسیلیټ. دینه څه جوړ شي؟ ګلای اکسیلیټ جوړ شي. ګلای دا ګلای اکسیلیټ څه ته کنورټ شي؟ دا ګلای اکسیلیټ کنورټ شي ګلایسین ته. ګلای اکسیلیټ څه ته کنورټ شي؟ ګلایسین ته. ګلای اکسیلیټ کنورټ شي ګلایسین ته. دا ګلایسین ته چې کله کنورټ شي دوه ګلایسین راځي شي څه ته کنورټ شي؟ دوه ګلایسین راځي شي او دا سیرین جوړ کی. او به دین واپس پی جی ای جوړ شي او موږ هغه پاتې چې کې بی پی سیرین ته کنورټ شي دي ته ویل کېږي فوټو ریسپایریشن. دي ته څه نوم ویل کېږي؟ فوټو ریسپایریشن.